فریاد وکړه. اوله صفحه شروع کړه شاو الله په قران کې د مهارت نو صحیح سید د اتقان نقص د اکثر شي د دین مر سکین او اول سر کې هغه یو ځاتي مونږ خبر کړه حروف چا خو په دې قران کې هر علم شته د اتقان هغه وایي د قران څنګه یو د علم الاحکام هغه کې درې قسم علم الاحکام کله د یو څه سره تعلق سره د یو څه سره هغه چې یو سره پېښ شي ستا پر ایسو پتا ایمان د اورل پر پتا باندې موږ پر دې پتا روزه پر دې پتا حج پر دې پتا زکات پر دې دا وایي یو سره باندې پتا دا حرام پتا دا حرام دې څه ویل شي بل تدبیر منزل علم و تدبیر زما پلار دا اثر په سلوک کوم زما مور اثر په سلوک کوم زما ورور اثر په سلوک کوم زما خلک اثر په سلوک کوم زما بچی دغه شته وایي خپلوان ټول سره د څه علم او تدبیر منزل دریم خپل پادې شو د خپل استادی د عبادت کې باندې نور حکومت پسند غنیسم حکومت پسند قبل کوم حکومت پسند سنبھالو اتوی سیاستی مدد سیاستی مدد دیکھو تسوی علم الاحکام کی دکائی ندا نقرآن کسی دقا مسئلہ یو انفرد شخص نوایا استاد پر دا فرائض دا فرای دا بکې دا بنکې دا بکې دا بنکې دا عقیده بغدادي دا بنکې دا بساتی دا بغدادي سوې درځي بیا وای ستا پلار دی بچی دی خوځل دا خلک پروان دي چې د بدر تاسو سره دي په خپل بیا وای یو کړه دې ته پکې اوسېږي د کلی وسم چل کې نو دوسر وسم تعلق سره خرڅول وسم کې راستل وسم دا ټول د فوز دي دا دین په علم الاحکام او دا علم چاله ورزي دا بسوق واضح کوي دا په تحقیق کا تفکر په خدا عقیده مسلمان نشته دا د کسب عقیده په کوم عقیده انا خلق ما فقه تاسو معلومه امام حنیفه تقول چې په رسول علم معرفه النفس ما لها وما عليها تلوی توضیح او داغی بحث کوا تنقید توضیح بیا تلوی باقی که داری شوی دی چې دا پاکی اول معرفت نفس مالها و مالها ممکنی ترجمه دویم ترجمه بیا دادا علم دی احکام شرعیو عملیو چې ماخوش دا دیگو تفسیری دا بیان لاول ترجمه خوی دا اکبر و عقائد ذهینا معرفت النفس ما لها اغا چې په دل لازم دي لپاره مفید دي او ما عليها قدم اوان او لازمي فرمان بوج دا اول فقار دي دي ما دي نو فقط نشوا زمون په فقره کې شدي موس خلاصه مونږه وایا خلاصه مونږه وایا نو خبره پیدا لاول په خلاصه کې شدي چې د مانزو او سبب کې سبب او په مونږه کې دغه د مانزو او د مسلمان په خبره نشي کی خبره معلومه ده دا خپل فقه عام ګور کتاب الطهاره کتاب الصلاه او بیا کتاب الصلاه کې بیا صلاه شروع کوي دا پکې فرایض دي او دا پکې نوافل دي او دا پکې سنن دي او دا پکې واجبات دي په دې پاس بیا ټول بابونه دا کتاب الصلاه بیا په کتاب الزکات دا پکې مصارف دي دا پکې نصابونه دي دا پکې هغه باب زکات بیا کتاب الزکات د اخلاص نه بیا پکې وایي کتاب الصوم بیا کتاب دا اخلاص او زکات وترازاز چې سره بودا شي او سبق شي خو دا شي سره سبق به ویلي کتابونه به ویلي او سبنا حبيلي ولا انا بس قلت هم بالفاض ده في معاناه دي تقول فلان استاذهم ده عشان تيجي استاذ هو غير اختلاف طالبان اختلاف المرود اخوان نسيكوا لك كلمه اخوان دول زعما انهم دو كان كلمه مرشي وكلمه رمز
ये बिस्तर से खुला वो वैसे بعض خلق کو څه هدايه پاول کې کا خطر دې څه راځي کتابونه وایي کتاب البيوع وبيوت الاشهر وانتم بيع خيار رشتي سلو خيار کو خيار شرط کې پکې خيار رد کې پکې خيار تعيد کې پکې خيار نقد کې پکې خيار رد کې پکې یا نو یعنی ہے داخله پس بیا شروع کړه په کفالی دي دا په وکالي دی وایي دا بیا روان شاه مزارع په ټول په شو ولا بحيث او دی دا ټول وایي او دا غینه چې وځګالي کې زین اخر ته رسېږي د اجاري په دې بیا په شپې شروع کې شکونه او بیا روانيږي هغه په تقسیمونه کې قسمتونه وکړي او قسمتنا بیا احفاظین بیا مزارعات او بیا مساقات او بیا انهار مسائل او علوم مسائل او بخار او ټول مسائل دې ځکه او بیا په دې غاڼې مانی مسائل ځکه او دا غاڼو چې وځګاليږي بیا وسایاوي او په بل څه کې بیا څه شي په اړه وليمان کی پاوله په کې د یادو کنه کتاب النکاح په هم وا کتاب النکاح د مہر دی دا په ویل دی دا په شیطان دی او دا نو بیا خدا خاوند نو بل شي بیا خدا خاوند دی حلال دا خوراک څه په دوه خدا ساتل تربیت ماشومان هغه په کې دا ټول یا موارزات مسلې په دې کوا مفقود وګور شي د قطدا لقطدا دا ټول زکوا بیا په کومه شرکت ته کم شرکت ته دا مفاوضه دا پکې اعلان دی دا پکې شرکت نور دی دا پکې شرکت صناعت او شرکت خدمت دا ټول زکوا کنه شرکتونو وزګاری کې دا ټول امام محمد کچا وینا وکړه چې محمد صاحب دا هر کتاب ولیکو دا کتاب وو د پټولې د دنیا د بیرغمدي کتاب ته ویلي وحل محمد کیا ته وو ته چې کتاب وو ولیکل کنه هر کتاب دی کتاب د دنیا د بیرغمدي سره چې زاهد وي خبرت وي ما هو کله یې ما هو کله دا کله ویلي کلمې ده کنه دې کتاب دقه سی به اخله دقه سی به ورکه دا زاهد دی زاهد دی ته دنیا پرې ده دنیا باندې پرې ده دنیا بشات نه ور ده نعم المال الصالح للصالح نعم المال الصالح مشكات يا بخاروا لا حد الا باثنين رجل آتاه الله مالا وسلطه على حركته الحق ورجل آتاه الحكمة ويقول بها ويعلمها يا خدای ول هر من کړی او دا په جنت کې خبره پوښتنه دغه شانتي عثمان د عفان په پیسې ورکړل په نسوي او پیغمبر خدا دعا کوي اکیل نه راوړی کنه شپې سره دی راوړی چلتی روان راوړی عثمان سے کله درشت کړو کې سیب د دې درېمه حیثیت په جانو خان نظام په دوه وسول نه نیم سو خان ورته 50 اسنه شپه تاسو فسوف يغفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك اليوم لما سكيت اسلام لا قسم الى الدنيا ممكن گزارك هو نو ځان سره اوساته افکار ولا فحلال حاصل وا فخو مصالح سره کوا او ځان کوه کوا زموږ استاد مولانا احمد علي ورته آیات پر دې حکمت انشاء او حکمت د دې آیات ترجمه کې یو څو مشکل بل څو خیر ډول مطلب اسلامي حکومت جوړي مولانا احمد اسلامی حکومت ته مالدار پیسې ورکړي نو عالم ولا خبره دا دې مولانا شبیر احمد صاحب مولانا شبیر احمد صاحب وایي د مخکې د مالیاتو مسله وکړه چې ریا باندې کې منع وضع باندې کې حلال ورکړي شی ورکړي تا بیا وایي حکمت خشي ستوي خیرات ستوي بخیرات ستوي انشاء ومن يؤت الحكمة سیرا د دې لپاره حکمت دغه ته وي دانای دې ته وي چې حلال حاصل کا او حلال مقامات کې سر ته دې ته حکمت وي ما نو گزارا دې پوښي زموږ پلان بشن کې بچي دنیا گزار کا او لمه ودري ولي وي چې بچي گزاري
گزارېږه کنه گزارېږه لمن خپل ویلو دغه څه نه کوي گزارې مو حاصلوي په حلال طریقه او صرف کوي په کوم مقامات به کوا خرڅول کوا او بیا جمعات کې کنه مو ګوره بعد کسان راځي وي سره چې حج کې او حج قبول شي کنه حج کوي دا څه پکای دي خرڅول غستل کې جمعات کې لیکيني الله الله دې کوي صحابه کرام خرڅول کول کنه حج نه کړو جمعات کې خرڅول جمعات پاسه کې خرڅول نه کول ابو هريره وی زمارونه انصار بعد دینداري کوله زمارونه مهاجرین بعد دکانداري کوله او ما وتعالى سبب وي دا صحابه ټول نه کوي چې دا صحیح کتاب وی نه نه خواته ایت رسول قرآن له دوی چې مسلمان له شوی ورن فطبو الفاظ الله بس زاب صلاتو بیا پکې راوځي فطبو په الله تعالی رزق ورکړي دا ټول خبره وایي دا وی دنیا به ورشاته وي دنیا به هغه پکې دا یا دوا صحابه کرام ستانه مولا ده نستا ظلمونه مونږ دې بل نمونه ده من كان مستنا فليستن بما قدمات فإن الحي لا تكون عليه فتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأمة وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لسبب النبي ولكم دين بعد قلوبهم وتمسكوا مصراتهم من أخلاق المسيرين بين المثال والمستقيم رواه الرجيم في المشهد جدا خبر يا دواء الصحابة الكرام وجدوا زيد عمر هميز دكوا خدا ودار محبت دنیا دیتے ہوئے رشتے حلال حرام فرق نہ کہ او بس جمع کوا دا محبت دی فرق کوا دق دی خدا غدا چې فرق کوا دا حلال دی دا اخلما دا حرام دا ناخلما دا مشتبه دا ناخلما دا دین انسان تا دغه تحقیق طول ابواب فقیر ومانزه مسئله فقیر زکات مسئله فقیر حج مسئله فقیر روزي مسئله فقیر او د خرڅول او غسل فقیر او jihad فقیر دا ټول فقیر دا وکړه جنگ پکې شته کنه قتال پکې نه دی نو دا غینه پسو د دې خیرم دا چې فقیر شین دا ول بیا تذکیر بی اعلی الله او تذکیر بی ایام او تذکیر بالموت وما بعده درې علم ده تذکیر بی اعلی الله تذکیر بأیام الله تذکیر بالموت وما بعد الموت آلاء الله تذکروا آلاء الله یاد کې د الله احسان ور پیدای کړی مال درکو دولت درکو عزت درکو د دې شکریا ادا کنه تذکروا آلاء او تذکیر بأیام الله فذکرهم بأیام الله ایام د یوم جمع یوم ورځ په عربی کې یوم ورځ نه وایي بلکې هغه انتقامونه جنگونه چې راشي هغه ته وایي د الله انتقامونه راځي په ذکرهم د ایام الله د الله عذاب قوم یوسف سره سوکو قوم شعیب سره سوکو قوم عاص سره سوکو قوم سموس سره سوکو دا تذکر بالایام او تذکیر بالموت وما بعد الموت ورکیږي با د مرګ پس دا مسائل راځي دا درې وړاندې دي دا د څه څه دي بين ذمة المذكر وذمة الواعظ كم خلق چې وعظونه کوي نو دا دا یو مسله دا می اول او اخر ویل ها من نه پاتې من کې صبر شي دي خاصه سو خدای نه مانی سو د خدای سره شریکان سو پیغمبران نه مانی سو قران نه مانی آیاتونه مخاصمت دي د مخاصمت د بحث مباحثه دا کار نه چا دي بزیمه دل متکلم متکلم په لبدل کما خبرې شو اصطلاحي چې علم کلام کې واحد وي او دا مسائل اعتقادي او اثبات په دلایل باندې کول شي نه ویل شي متکلم سپوږی متکلم باندې دا د متکلم د امن شو آخر طرف ته د واعظ او د مذکر کار شو او بل د فقيه کار شو او دا من د متکلم شو سبوی د خدای بچي دا می بحث وکړي مناظره وکړي دلایل وکړي او په دلایل کې بیا اقسام دي نو په یو طریقه باندې بحث کوو په بل طریقه دلایل یو طریقه سلم او د منطق شو
دلائل ګوره په پنځه قسمه په دوه قسمه یو د هيئت په لحاظ سره بحث دی بل د ماده په لحاظ سره بحث دی د هيئت په لحاظ سره بحث کې د هيئت په لحاظ سره درې قسمه دلایل کلبا جزئیه ثابته په کلیه جزئیه ثابته دا منطقيات او کلبا کلیه ثابته په جزئیه دا صرفيان نحويان دان کې دان کې کېدا چې له مو متحرک ما قبل موضوع بدل شفاعي ثاني یا متحرک ما قبل موضوع دا پوری قیده کې پلان کې پلان کې قواله کې پلان کې دا څه وایي قال يقول قولا باعث بيان سواء دا دان کې کې چل شي دان کې کې چل شي دان کې فائدہ قانون دا دې قاعده دا اصل کې استقرار جزئیه ثابتون په کلیه ثابتون په جزئیه کې استقرار تام او کلیه به یقیني وي استقرار تام نه وا کلیه به ځونی وي دا کلیه الکه چې یو لفظ دایر شي سبب مسکی د مشترک او د حق د مجاز په سبب محولو په حقیقت مشترک دا زیات راغلی نقل دا زیات دا الکه اسم دی منصرف غیر منصرف الکه اسم دی او اسم کې اکثر سوی انشراحي ده اکثر په منصرف چې په یو لفظ کې نه پوهیږي اندام کې باس داغي وصل ته التتبع والاستقرار دا سره بل طریقې تمثيل دی یو جزئی په بل جزئی باندې ثابت کو دې تسوي تمثيل منطقان تفصیل وي نو په فقې کې سوال په اصول کې قياس شراب حرام دي نه چرسم حرام دي دا ولې حرام دا قرآن کې یرا په دې شرابو کې نشه ده نشه پیژنې نشه ستوي دوه نشي یو دا چې خلک سره ځنه دي امام سیمه نشه دی ویل شي یو حالت ته خوشاله راشي بیا سړی او خلک دي د سړي خو دې مخ سره پر اسمان او زمکه قرآن کو اشاره حتى تعلموا ما تقولون لا تقولوا الصلاة وانتم حتى تعلموا امام سے شاگردان ہوئی کہ بلالی او سر درون کیږي یا ګاډي وړي وای څه خبر درو کې نارو کې دې سوې نشي دې سوې شو سکر حرام دي او سکر خو پلان کیږي که هم دې په شرابو کې او لاندې حرمت را وستو نو په دې چرسو کې شتي دا سوې نشي دې یو جزئی حکم ثابتوم د بل جزئی آلته وی علت لټوم او علت په اصل کې دی علت پرې فرق کې دی سوې نشي دا خلیفہ کې راځي کله ماده حسن ماده په دلیل وی کې یقینیات راوړي یقینیات نه سوې نشي فن قرآن شروع کا حدیث متواتر او غیر شروع یقینیات عقلیات بشکل محسوسات و ادراک بشکل بلدی مسلمات دکو مسلمات و نجدل و جدل دیو جدی کے جانے خلق دا خبر سے کئی رو اگر سوئی دیو جدل خلق سنگوئی باغی مدروان شی نمی سوئی لیشی ترہیم و طریقہ پکی بیان صدا ابھی تو لیشی پر کے خطا خب مقالد او خطیب پیژن دې ته پلان کې مغولي سي په دا خبره کړې و پلان کې بابا ودا خبره کولې پلان کې د خو خلقونه خبر راواله او خلق دې نه خلق واغې سویل شي قطار په برهان کې اثبات د مدعا او جدل کې خپل خصم چکول او په دې خطابت کې ترغیب او ترهیب یاول لو مين ور کول دي کومه خو خلق کار دی ولی خو خلق سي وای ټول دا ترغیب او ترهیب مقصد اثبات کې نه کیږي بل فن دې شعر دا چې تداوی چې واقعات په اسم جوړوي په خیال کې جوړوي او وايي یا شراب دې خشوي تسره داسې مزیدار او داسې بریدول کې او داسې چې فن ورته وګوره حقیقت نه هل تقبض او بسره خوشاله کول یا زه خفه کول قبض او بس څنګهول راوندول او خورول سره کړه خوشالي کې کړه په دا شی
حقائق نہیں کو والشعراء يتبعون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يكون كي نقول أسوأ أول استقصد غلط خبر رواية وخلق رواية بلد أصل نقصد خلق دوكي ورطوها دوكا حبيري إلا أصل وأصل من دون مدان من دون ده أصل ليه هو نقشر أصل حقيقته أصل ليه أصل من دون حقيقة أصل من ده متخلق خبري سبيلي غلط خبري كوا او خلق دوکا کوا مقصد دې کدا خو خلق سره خبرې کوي کدا عوام سره دوکای مقصد کدا پیار په سره کوي خبرې شو شغف عايز وقت وقت مقصد دا چې شو شغف وي یا خلق دوکي او سبيلي دا مې دلایل په جديات مسلمات کله په یقینیات جوړ شي برهان شي کله مسلمانو جریات شي کله حقوق کو نو شي خبر ورشي کله چې خیالي مونږ دی دا شي دا په دلایل کې دا خبره یو په فن خبر شو دا په کله چې قرآن تراشي وي دا دلیل وحي دی الله وحي کله کله وي دا دلیل نقلي دی ما عند خو خلقنا د قرآن نقل نقلي او کله وي دا په تسلیمي دی کنه الزامي جو ته تم دا خو تم استعمال الزامي او کله تحقیقی من واقعاتو کی خبره وي نه رسول تحقیقی کی واقعاتو کې نه توضیح منغه الزام او سره چې کول پکې او کله کله پکې الله کلام وحي او کله پکې نقل دی د شي نظام یا کله کله ترغیب ورته ترغیب کله ترغیب ورته کله ورته بشارت ورته کله ورته وعد بشارت ورته الشخصات وعدي كول رغبت وركول لا كل شيء كلا بدا وعدات دنياوي يا بدا آخرت كلا بدا دنياوي كلا بدا آخرت ده شان دي كلا بدا دنيا وآخرت وعيد كلا وتعيد كلا وتنظار كلا وترهيب ده قسم كلا الدنيا فلا حتى وعيد الدنيا ودي شيء آخرت ودي شيء فايدانات ما يتعوض الدنيا آخرت ودي شيء وعنا ودي شيء کله وو ته انذار وي کله وو ترغیب وي کله وو ته سوي تخویف وي دا ټول یو شی انذار تخویف او ترغیب دا ټول داخله او عادت د قران داخلي د کثیر نقل کوي چې الله عادت په قران کې دا دی کله بشارت راشي تخویف سره راشي کله تخویف راشي عادت د الله په قران کې او دی وایي قران ته مصنع وي مصنع د بشارت سره اوس تخویف او تخویف سره بشارت بعض خلق پدې خوږي بعض خلق پدې خوږي بعض خلق پدې خوږي بعض پدې خوږي دا ډول اکثر راځي بشارت خوش خبری په کوم راځي ترغیب ورته هم وي بشارت ورته هم وي او وعد ورته هم وي کله يرول راځي تخویف ورته وي انذار ورته وي ترغیب ورته وي دا ډول خبره د قران عادت ته کله داراوي او کله دار بیا د علوم القرآن مبارک یو ځل خبره کړې و د دې بیا وایا علوم القرآن او ذکر میں تو اس اتقان اتقان کی یوصل شفق جلد دویا اوکے دلتا نقل کئی ومن الابداع الحسن نوع خاص به يسمى بالعطف الاستعلاء مشتمل اول كلام باج مناسب حد متكلم اول دي طريق روان دي هذه سوره الفاتحه في مطلع القران بان مشتمل لجميع المقاصد كما قال المهيقي في شعب الايمان اخبرنا ابن القاسم بن حبيب قال انبانا محمد صالح بن علي قال انبانا حسين بن فضل قال حدثنا عفان مسلمين عن زيد بن سليم بن حسن قال انزل الله تعالى 104 الله لجي دنيا تا يوصل سلوك كده اوضع علومها 4 منها تقولوا ده سلور علوم تورات انجيل زبور قران بیا د تورات انجیل زبور علوم او د قرآن دا بیا قرآن تلاوت بیا د قرآن علم مفصلات دا مفصلات علم فاتحه فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيرها دا ټول کتابونو منزله او علم متحاسس دا پکې اصلي اجمالی باندې خبر شو بیا پکې 157 کې هم وایا 157 نو دلته هم لیکل شوی دي
او باقي کې د فاتحه خبرې هم کوي. وای قال غيره قال ابن التيب في البخاري لو ان سوره اعظم من سورته معناه ان ثواب اعظم من غيرها. وقال غيره انما كان اعظم السور لانها جمعت جميع مقاصد القران. فاتحه ولي مقاصد القران لا يسمى. قال حسن البصري ان الله وضع علوم السابق في القران ثم وضع القران الفاتحه فمن تفسيرها كان كما لا تفسيرها جميع الكتب المنزله به. اخرج البيقي وبيان اشتمال علوم القران. او رست بیا پکې 160 تشور سیږي التبوای د ابن ذکر کثیر 160 کې نقل کړي في اثر ان الله جمع علوم الاولين والاخرين في القران علوم القران وعلوم الصفات فزادوا وعلوم الفاتحه في البصره وعلوم البصره في بايها ووجهها چې مقصود ټول علومنا انسان دی ورسېږي الله ته او دا بعد حساب ته د انسان رسید الله سره او کمال المفروض تقول الامام الغازي وابن النقي في تفسيره. ابن نقيب الذي ابو حيان المستار ابن نقيب الطويل عليه ناقد خبر دام پکې یو خبر شولا بیا پکې نقل کوي چې علوم د فاتحه نو په دې صفحه 157 کې تتوي قرر الزمخشري باشتمالها على السند. وايي په قران کې سدي په ټول کتابونو کې سدي وايي په قران کې سدي څه وایي الله تعالی الله صفات دی فاتحه الله صفات په کتابونو کې سوي د الله حکم منل وعلى التعبد والنهي والوعد والوعيد. اياك نعبد کې ټول اوامر نواهی را دنه ټول اوامر او صراط الذين انعمت عليهم لا دخلت في احسان الله بلا رواني الا واحسان او غير المغضوب عليهم شيخ خدای د احکام خلق وو نه مغضوب عليهم شو یا سوال آیات القرآن دې بهر دا پکې امام جار الله المشهد امام رازي قرآن ټول مقاصد دي سلو الہیات معاد نبوات اثبات تقاضا او اسره خبر الہیات به چې علمي حکمت دی ویلې نه د الہیات دی عقایت الله لاول په حکمت ځکه اول څه شریف حکمت شوای دا حکمت شوای پاتې وای حکمت څه علم دې په حالات او اشیاء څنګه چې اشیاء او واقعات دي هم دغه علم په حالات او اشیاء على ما هي عليه بقدر الطاقه البشريه. اشیاء بیا دو قسم دي د بعض اشیاء زمون لاس کې طاقت شته او د بعض اشیاء ورته زمون سره طاقت شته. د کوم اشیاء د طاقت نشي او داغي په حالت علم راوړي د اسمان باندې پیدا کوي اسمان باندې پیدا کوي د دې په حالت علم راوړي چې واقعات دي د تصویر علم دي او د زمون په لاس کې چې وي د خبيله کوم خوا او د انسان د نوا خوا حالت الله د انسان لازم دی کنه او د دې په حالت علم دا فرض دی دا واجب دی سنت دی مستحب دی اخلاق او سنت نشي دا د تصویر دیتا حکمت علم بحالات اشیاء على ما هي عليه بقدر البشريه دغه شان علم چې د حکمت بیا دا اشیاء دو قسم دي یو دا شی د وجود کی زمون طاقت نشته دا شی موجود دی یا موجود نه قدیم دی که حادث دی یو دی که غن دی ماضی دی که غیر ماضی دی قدیم باندې حالت نه سوي الہیات معنی عام ده معنی خاص ټول موجودات باندې یا خاص اغا الله پاک باندې او فرشتو خدا باندې علم راوړي والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك حمد دي الله لرا حمد ستوي حمد ترجمه کوي دا الله داسې کارونه دي چې د الله نه په اختیار د الله باندې صادر شي پټ پټ وایي چې الله پاک با اختیار دی با اراده دی دا کارونه کوي او اراده چې د شای او کارونه کولای شي طاقت هم وي اراده یې هم طاقت او هو هم لري
अल्लाह मुईद दे, अल्लाह हकीम दे, अल्लाह काबी दे, बल्कि बड़ी बड़ी जिंदा कुछ सुविधा है। अल्लाह पर ज़ात माने इल्म आता, अल्लाह पर सिफात माने इल्म आता। अल्लाह सुनो नो दे व तसवी ज़बख्शरी दा अल्लाह सिफात औसान और दो तसवी ने या शेषु वल इंसान वरे मजबूर न रहे, बेताकत न रहे, सकवले उसका बंदगी को मान, उसका बंदगी को मन से कहू दामच मुझसे कहू और क्या द खुदा ने मदद वाड़ू मुहताज व्याम कौल के अल्लाह का मुहताज तो कदर लोग रद रहा है पकड़ यो भवन के रद रहा है बसो इधर सुर मुस्तकीम दराज के विस्वात का कदा या बेज़ाई मुश्तमिल पे हिकम नजरिया व अहकाम या गतिमाती या हिकमत नजरी दे यो हिकमत अमल हिकमत नजर इस्तवी हक इल्म दाकी मकसूद दा इल्म मुंतक का इल्म तो हिकमत अल्लाह यो दा इल्म अल्लाह मौजूद है, अल्लाह वाजिब वजूद है, उसी चल रहा है तबाई माना आखिर को सब इबादत को इबादत मान जाकर हुकुम दा वलकुम दा रिश्ते एक बड़ा कौल हिकमत अगसलु को तरीक़ मुस्तकीम इख्तिलाफ सुनो वायती भी मुश्तमिल है अला रतनवा क्या कहता तीन बुनियाद ये इल्मुल उसूल दे और मुआक़िब दागे मारिफत अल्लाह और अल्लाह सिफात इरशाद अल्हम्दुलिल्लाह मारिफत व नाम ताले मारिफत माद मालिक यौमिद्दीन इल्म प्रू सर दागे इबादत थी दर मुराद भैया का नाम और बल इंसान रसी की पदे बांधी तो अल्लाह ताल्लुक इल्म महलूल कमाल छे मुदाफ नहीं अगसद उसूल दे समुदाय तो अल्लाह या नस्तईन अल्लाह पदी लिहाज सरता खबर पदगे लिहाज तरह जमदा मुताले को दामों का मालूमी की पदे के बदले इब्न क़य्यिम और खबर हम नकल कम भैया का नाम या नस्तईन की किसी को कुरान कुल राज पदे दो बंदगी को मौजूद हुआ मतलब बकरे इब्न क़य्यिम और खबर नकल को इब्न क़य्यिम से बुआई पैगंबर खुदा बर सहारन दुआ कोला मासुतन शुरू की दुआ कई और शुरू की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु हमनी व बना वरम दगमना और जो गुज़श्ता मा तस मुसीबत नशीद है और आगे मन खत्म आइंदा रहा है खबर व अऊज़ु बिल अज्ज़ व बना वरम अजज़ अजज़ तभी असबाब भी नहीं बना वरम नहीं असबाब नो असबाब पकार असबाब पकार इदा खबर बने के असबाब बने पड़े के रद्दे पे जमा असबाब होता है वल कसली और नारस्ती असबाब मिश्ते को इस्तेमाल अव्वल नशर असबाब को इराक रो उस इस्तेमाल अव्वल नशर करे खारा मिश्ते और कचर मिश्ते वाया नमश्ते यू मिश्ते पोजियो मनिश को बनसो हर सश्ते खुदा का सश्ते आकल सश्ते शूर से उसमें मतलब राशो जिलाओ असबाब तो हाजत नहीं माय गलत में असबाब पका ये कि असबाब ला अल्लाह ताला माय ना या अल्लाह ताला दे अल्लाह जो तस्बीह जो होगी और जो या असबाब तो इसमें यो माली यो बल बदन माली असबाब दे इस्तेमाल है माल बड़ी तबीगी बड़ी केक तो इधर तो कोई तो करेंगे बदल अब या वगैरह बददेनी किधर गरीब का बगाज जो कर दी मतलब या बल असबाबी वजनी अगर कसम मुर्गी वजूब असबाब में इस्तेमाल है बुज़दिल बशे खलक में वही तो खुलासे जरा हो इसका और नहीं ना खलक में वही तो जुबल बुज़दिल बशे वक़हर रिजाल मन मंजूर से तो बकम तो वहां होना अकल गलत तौयफ बड़ा ले खलाशी योदा कि असबाब इस निशिका वाले माया से मोज असबाब थे
بل ډله هغه ده چې اسباب راغله بیا الله ته حاجت نشي ما یې داسې مو وایه چې اسباب الله ته حاجت نشي دواړه په منځ کې وایه هم راغله رد په چا باندې چې اسباب ته حاجت نشي بعد غلط اسباب هم مستعمله وه پرېږده خدای ته پرېږده چې کېږي بات څه چې داسې شا دی وي نو وایه پرېږده ستا خپل کار هم پرېږده وایي زه چې ځو ما یې چېرته ځو ما یې زما خو د یوې کار پاتې دی یو پاتې دا ژرنده کور کې نشته کور مې خوشوي یا خدای ته وسپاره ما چې خدای ته سپارم دا دین خدای ته وسپاره پرېږده چې کېږي جوړوي به په خپله به یې جوړوي ستا پکې څه کار دی دین د هغه دین دی په خپله به یې جوړوي چې درته وایي چې راځه چې وځو ما یې چېرته ځو ما یې پلان کې کار مې پاتې دی دا وایي دغه خدای ته وسپاره خوشې دی هېڅ نشته ما یې دغه دین خدای ته وسپاره دی پوه شه دا کار یې کولی کوي به ستا پکې څه کار دی خدای ته وسپاره هر څه کار په خدای کوي نو ته جواب وکړه پیغمبر خدا په زمانه کې یو سړی راغی یا رسول الله اكتب في غزوه كذا وكذا پلان کې جهاد شي ما او خدمه خرجت حاجتن سوکم ورته وی د خیس الله شه حج لها د خیس الله شه د حج د خدي مسجد په څه شي کوله دا بل څه تمس پاره دې په اسباب باندې یو سړی راغی یا رسول الله امر اوسه بهر دی کوله نو وې تړم او په خدای وسپارم کنا وې سپارم او خدای وینا اعتلها وتوکل وې تړاو په خدای وسپارم پوښې کنا پیغمبر دا جهاد تزي او هدي دوز غري اوستدي دوز غري خبره کنا نو غري اوستي په خدای به اعتماد نزور کوي واعد لهم مستطاع بیا ولې تیاریو کې د کفار لپاره روزه په تیاری ته حاجت نشته واعد لهم مستطاع چې طاقت لري ځان تیار کړي نه تیارو غلي چې په خدای اعتماد ورځي دا پکې څنګه واحد درو مستعد دا ټول خبره چې یادې او هغه شي دا خلق خپل ایاک نعبد څه کولای شي او مدد غره د الله نه وړ مهمه ده دې کې دا دې وځي نو په دې ځینو کې مونږه د دې بحثونه کوو اوس بیا د قران د سوراتونو په شمول کې بحث روان دي په ادلو بحث دې کثیر په نقل په نقل سورتونه د قران یو صفات او د چا پنځ پنځل او د چا پنځ دوه عبد الله بن مسعود ته نسبت کړي او په لور بن عمر بن ناس ته چې لري کوم حساب کوم سوال ما کې دوبۍ ابن کعب د پوسټې وایا علام درکه پادر په دې سوال شي علم کې روم دې ایراد په ځای کې یو دوه نه یو په دغه لور شي کله وې نه کوم د پوسټې دې هغه شو دا په دې شپه شپار هغه پکې یو پکې علم دغه دې الله من نستعينك ونستغفرك فقدنك وا نو اتقان د تخیمه په دې لکشن سوچ وکړه بینزم شپیتم صفحات جلد اول قره ومئة واربعة وعشر سلطان يوسف سؤال بإجماع من يعتد به داخل باتفاق ندائب خبر اعتماد وقيل 13 انفال وبرات يوم أبي ذرو قال الفرض وصفه واحد أخرج ربي أبي رجاء قال سبب الحسن البالي ورسل سلطاني أم سلطان قال سلطاني أبي ذرو مجاهد بشانتي من نقل جسي بل شامل روان دي وفي يوسف بن مسعود من أتو إثناء عشر سلطان يوصل دورس لأنه لم يكتب المعاوتين فمصب أبي كي شبارس لأنه كتب بآخره سورة الحبد والخلق فآخر کې سورتونو د خل حق د حفظ او د خلع مطلب دی او صبر او بي شپارس یو سر شپارس وشي وایا اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني على الخير نشكرك ونخضع ونترك من يكفرك بسم الله الرحمن اللهم اياك نعبد ولك نصلي هذا روايه بعض دوستان وایي د احناف دا دعا ده کنه دا په قرآن کې په کتابونو کې نشته دا په روایت دا په شته او نشته دا په یادوم ته نو په هر خبره کې ورسره پیدا ای سورۃ الحق واخرج ابو عبید عن سينا قال كعب قال تبوا ويتعال في صحيح فاتح الكتاب والمعد اللهم انا نستعينك واللهم اياك نعبد
وتركهن للمسؤولين وكتب عثمان بن فاضل الكتاب والمعروف بدلوس یو انزش په صفحه اتقان د چا په نقل دا د ابو عبید یا ورخد الطبراني في الدعاء من طريق عباد بن يعقوب الاسلمي ان يحمي على الاسلمي بالهيئه بن جبير عن عبد الله المسعودي قال عبد الملك المال لقد انت ما حملك لا حبي ابو تراب تخبر اذا ابو تراب سوى لي محبت كده حديث الا انك اعرابي جاء قمخلي فقلت والله لقد جمعت القران من قبل ان يسمع ابوه ما قران يا كرو استامر كان جمشين وطلع فلاشين وقد علمني من علي بن طالب سورتين ما تابوا ابن علي بن طالب سورتين علمها إياه يصوتك ما علمتها أنت تأتي خبرني ولا أبوك قال لهم نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلعون ونقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار من أولئك نزخ النور هم هم داوي ما جدا قد نزخ النور أو داتك دشتي كنشتي آسك جاكريخو كويكا بس دافك يا واخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج من اخوان عبيد بن عبيد بن ابي الطائف قال بعد الركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعينك ونستغفرك ونهدي اليك ولا نستعين لك ونخلعون اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحمده ونرجو رحمتك ونخشى عذاب نقمتك ان عذاب اخوانك ويريد الحق قال ابن جريج حكمه البصر انها طالب في مسلم بعد الصحابه واخرج ابن محمد بن الموجود في كتاب الصلاه عن ابي بن كعب انه كان يخص الصلاه فذكرهما وانه التمام في مسلم اغبهم ذكر ابي بن كعب يا رسل وإقال المزريس أنبنا أحمد جميل بن ربيع عن الله المبارك قال أنبنا الأجلح عن بالله بن عبد الرحمن قال مسلم بن عباس قلت أبي وابن موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعينك ونستغفرك بسم الله الخير ولا نكفر ونخلع من كل الدور وفي اللهم إياك نعبد ونستغفر ونسجد إليك نستعين نحضر خشاع عذاب الطاغين المحتفين عذاب الكفار واخذ الطبراني بسند سعيد بن اسحاق قال أمنا قوم بن عبد الله وخالد بن سيد بخراسان فقال بهذه السورتين أننا نستعينك ونستغفرك وخالد البيهقي وابو داود المغسل القاضي بن القرآن بن جبريل نزل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة مع قول لما قطع يدعو له خيري كل سمتا لمسلم دا كان صار حياه لري قال لك انا فقط علي انما سمع سد په هغه خبره کې خپل ورته کنه دا پکې دوله صورت دي چې شپاله ستاره یو پکې دا یاد شو چې دا ششته کنه او بل پکې دا چې دعا ده واحنا دا نه چې خامخا دا وره وتدي کې دا بل حدیث دی اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وفي بعض الروايات نستغفر اليك لا فكم واحد هذا تفسير ذات ما مطلب نه احنا كل دغوي كدغوي كفايه وشيء نقل شتي وداين خامخ بداوي موږ دغه یاد شوی دی عادت پکې او نقل شوی دا پکې نوا شمیر رسولو اندلسته یوصل اندلس کې یوصل شپارس کې یوصل دولس کې یوصل فالس عبد الله بن مسعود دولس مشروط کې فالس اندلس پکې دولس کار شروع کا بلکې شپارس پکې شروع شول پکې بلکې دا پکې اختلافات دامیا دوا شمیر او د آیاتونو شمیر چې کوم دین دا پکې تاسو ته خیمه د دین دا ابن کثیر دی راوړي نن میرا احکام القرآن د ملک نوران وینا کړ په دې باندې حجاج په واسطه د پر ځان لشي دي کوشش کړی دی حزبونه پیدا کړی او دی والی عراق او حسن او الحقوی او دا دین اوس تعریف کړي په واسطه کې دا خبر شي یا اوس وي اعشار لسلس حصے په دې کې لس حصے په دې کې دا نور عدد د حروف نقل کوي په سبو مشهور نوای محمد بن عیسی ټول آیات د قران په مدني یل مدني شمیر اول شمیر دا شپږ دا عدد ته چې نقل کوي په بدح المدینه په دې کې سرت نه نقل او مدني په طریقه اخیر باندې اسماعیل بن جعفر او شپږ زرا وسوا فاطمه بل یو عالم فضل بشمیر د قرآن په قول متن شپږ زرا وسوا نه نل آیات 10 بل قول په کې دا دی چې شپږ زرا وسوا 10 آیات والعدد الذي رواه مسلمون في صحيح حق یا کلمات مبارکه نغوی فضل نشادان او کلمات قرآن په قول د عطا مثال کې
वो अवया ज़रा सलोर सवा न हदश कलिमा नए कलिमात او حروف درې لکه 300 فعال کې درې لکه د ذرا کلمات د قران هو د عطا مثال کې او یا ذرا سلو سوا او یو کم سکی حروف درې لکه د ذرا بیا پکې تعشیر مشوي چې په لسلس آیاتونو باندې تفصیل شي دا په شي وضع الشاب قال العافية مر بي قال تواريخ كمامون عباس بن الحجاج ذاك كريم راوي ابو الداني كتب بيان قبل جاوب تعقيق على لس آياتون دي شو ذل بنحو ذا غلط تدور على اول مجاهد وي تعشير مش بيورك المصحف كده غلط الشاب ويسمى مالكا ترجمه وصحف في حمرات ذلك مصحفا مالكا او تعشير مصحف بالحبر كسور خط دي خلا باس به وآياتون رسول المصائب توقيها خوات مفروض آخر رسول فاسود کی سمرا آیاتون دی توحید خدا بات کرنا لأن سبا عطوبا نم قرآن لکو فده دو رسولتون دی فده سورت سمرا آیاتون دی بعض علماء بد کرنی بعض علماء فأما ما يتعلق بالغلمان ما شمان تخيل ده مصائب فلا عرفه ما شمان تخيل ده مشرع قال أشد أخرج لنا مصطفى لجده كتب عثمان مصائب فرنا خاتم من حبر العمل سلسلة بس ده بيجر خبشان كالكرة او هر آیات باندې د سیاحي څخه نه خبر وای قطاده بداو فنقدو لاول چې قران جوړ باول کې په دې سین شین باندې ټکی نو بداو فنقدو نقطه ثم خمسوا بیا په دې ځایونو ثم عشر وای ابن كثير كان قران مجرد الوسائل فاول معروف ان قطع الباء والطاء والصاد وقالوا لا باس به والولو ثم حسون قطع عند مطالعه آيات ختمه ثم حفظ الفواتح والخاتم اول صداره خاتمه وای ابن حمزه ولد ابراهيم صبر ما کې ما دې حسب کړه او کړه ما دې دا دیوال الحمد لله مكتوب مغل توي کتاب د الله تعالی څخه کې نه ان الاسلام قال قلت له بلدي اكتب مسلم كذا وكذا غيري كما شرع شي قوم فيجري بنو وبدا القران دا سي مو دې کوي نن سبا خلک جديد ما شومان د پاره خو ما شومان قال الثاني دا اخبار خبرو کې تعشير تخميس فوائد سور والآيات دا صحابه عمل له قادم الى عمله اجتهاد دا اجتهاد کړي او دا مطلب تعشير وتخميس بعض هنا رواغني خو بعض کوي وارا ان مثل ذلك دا چې رنگونه ولور کې چې رنگ نور کې ساده دي کې بیا نقصان دي ول حرج الخطاب مرتفعا عنهم فيما اثبت ولای چې صحابه په خبره مختلف شي ګناه دا یو خبر د پلان یو رحیم د حضرت عمر د خاندان له دغه باشنده الامام الجليل علي شاول الله احمد بن عبد الحليم الحميري الكلبي المتوفى سنه يا رسول الله او دا اصل فارسی کتاب دی بیا عربی مخلص دی شاه محمد منیر دمشقی علماء المعارف تصحح خیر دا خبر اما بعد فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عن العبد وما الله بذكر العليم لما فتح الله عليه باب فتح الكاذبين فرفع الله وضع الصفات الرافعه التي تنفع اصحاب رساله المخبر والولي في الله الذي لا يدخل له ان يفتح لطلبه العلم من الفوائد شارعه ما شاء ويقول في العلوم الخمسه التي بينها القران العظيم بطريقه التنسيس هذا في علوم القران صراحه ليعلم ان معنى القران المنطوق لا تخرج عنه معلوم دکړی شي د قران هغه معناګانې چې په هغه باندې خلق وځول شي دا یو بل بحث روان دی چې بیا به خبرې کوو یو تویل شي منطوق بل تویل مفهوم منطوق هغه ته وایي چې د لفظ ترجمه وي زید راغی نو زه په دې پیژنې راغی هم پیژنې په عربي کې وایي اجازه دوه په څه راغی د تاسو تخلو وځول یو د دینه سنوري په هم کیږي هغه په دغه ته مفهوم مفهوم یا اساس طبعا خبره ذکر کړي مفهوم دو قسمه بلکې درې قسمه یو هغه شی دی چې د دې خبرې نه یو بل خبره په هم شوله اسی دی سړی په کوی یو خیال سړی کوي او حکم د هغې او د دې حکم یو دی هغې ته مفهومي موافق
لکه هغه شی چې داغه حکم کې فهم کیږي د دې سره د دې منطوق سره برابر هغه ته لحن الخطاب او چې هغه د دې نه زیات حق فکر دا چې داغه حکم دغه دې اعلی هغه ته بیا سویل شي دلالت لکه اوس وایا مور پلا تبا ګوره اوف نه کې ولا تقل لهما اوف منطوق څه شو ولا تقل لهما اوف ملکه ها اوف ملکه او کوم سره وته الکه دا اوف ولې مکه و دا د پلار او د مور بي عزتي ده کنه چې دا اوف په شکل بي عزتي غلط شو نو د وهلو د کنزلو په طریقه باندې خو دې طریقې او لا غلط شو د تصویر دلالت او د اولویت په لحاظ سره دې تصویر شي دلالت او چې موافق د دې منطوق سره برابر نه هغه خلک سوې لحن خطاب کله دوه سره تنصب او چې دا حکم یو د حکم بل نه هغه ته مفهومي مخالف وي لکه زمون په کتابونو کې برازي کله تاسو اصول چا کتابونه ویلي مفهوم الوسط ته مفهوم الشرط ته مفهوم علت ته مفهوم الغایه دا قسم دې ته مفاهیم دما خام پوری بګوره روزانه ما توسا دما خام پوری با ثم اتم الصيام الى الليل نو بل حکم کې سره وته چې الکه دما خام نفس بیا خوراک او دلته مکه او التوي کوا دا څه شو مفهوم مخالف دا سره معلوم الى الليل غایب کله بدا شرطنا کله بدا وسطنا اګه سوایا د عالمانو قدر کوا زامیانو مکوا چې پټ وګورئ دا نه اکرم عالمان نو مفهوم موافق خو د عالمانو قدر ترجمه ولا شو لیکن مخالف ده چې دا غیر اکرام نه دي اکرام بعض دا اصلي خبره مې توکړه چې کوم حکم د لفظ د فهم کې نه تسویل شي منطوق دا غیر خلاف فهم کې دا غنه اصل فهم کېږي موافق لك مخالف من نبيت مفهوم شرط ومفهوم وسط مفهوم غاية او بيا بحث وحناف تطويل الاسلام نه معتبر او نور علماء معتبرين سبق باختلافات استثناء معتبرين سقول معتبرين بل يوضع او ضيم ده چې مفهوم موافق ده چې کوم حکم ده هغه حکم بمداغي کله دنا احقون هغه تسویل شي مدلات النص او برابر هغه لحن الخطاب ویل شي بهر تقدير منطوق وینه وزيد پنځو علم الاحکام من الواجب ما فروي يقاس التوام والمندوب والمباح والمكروه والحرام من قسم العبادات او من قسم المعاملات ياخذ عبادات بشكل يا معاملات بنا كده كوا دا بنا كده بكوا او من تدبير المنزل او من السياسه المدنيه وتفصيل هذه العلوم هذا العلم منوط بذمه الفقيه ذبيه وضاحت سوقي فقيها او چې ما ورستوي وعلم التصديق اعلى الا دا واستشن ما في المسك وعلم الوالي وعلم القاسم ورد الفقه الصالح اربع الجبري علم باقي په دې پوت گمراه دي په ورته ټول يهود نصارى مشرکان منافقان وضاحت دې علم تلاشي په زمينه د چا د متکلم هغه علم ته چې په علم کلام کې د عقاید او مخالف لري او متکلم بیا د طالبان دنیانو حقیقت نه مخاف خارج تقسیم کول دي دنیا سره اثبات د مدعا په دلایل کوي او اثبات د مدعا په خپل ذوق او امکان او په الهامات او خوبونو په دې قسم چې کوم خلک په دلایل کې نه غواړي تاسو کوي څه د شرع خیال ساتي کنه ساتي دې تصور متکلم اثبات د مدعاکم په دلیل عقلی او د نقل خیال ساتي او کنه ساتم نو ما دې ته متکلم او چې نقل خیال نه ساتي نه غیر تسویل شي هغه ته بیا علماء د متشائعين ویل کا ارسطو وغیرہ شرع جار سو جو کې څه کار خو نه عقل داسې وي دې تسویل شي مشائع او چې په دلایل باندې اثبات نه کوي او اجدانات او په الهامات او په خوبونو په دې باندې کوي بیا تاسو د شرع خیال ساتي کنه ساتي وي ساتم مې دې تاسو او چې په دلایل خیال لمس د شرع خیال سره هغه څه اشراق زما سینه کې دا زما وجدان دا وایي دا خدای ځان له وخت اسمه ته چې متکلم څه ته ویل چې متکلم اثبات د مدعا کوي په دلایل عقلیه باندې او د نقل ملحاظ ساتي
دكم هذا كل أساسي دام وعلم التسجيل بآلاء الله خلق خط نصيحة ورقم بقضية بنعمته من بيان خلق السماوات والأرض ورا الله نے اس کو پیدا کړی اسمان پیدا کړی پلان کې دا خو چا غړي دي په دې کې د الله نعمتونه یادو د الله پاک یاداش پکې راغی د الله وحدانیت ته پکې لاړه دا د متکلم ومن بیان الجسر خلق السماوات والهام العباد ما ينبغي لهم وما صفات الله تعالى الكامله وعلم التصديق بايام الله يعني بیان د واقعي چې پیدا کړی چې چاله احسانات کړي اصول عذاب التنعيم والدعين وغيره وعلم التصديق بالموت وما بعد الحشر والنشر والحساب الميزان والجنة والنار وحفظ التفاصيل هذه العلوم والحاق الاحاديث والاثار وظيفه المذكر والواعظ وفي نصيحت كده درست وفيام نور خبرك ان حديث محمد زياده والمحقق من بمنا لا بالك النزول وسلام بالله شان نزول خلق بیانوي سو کوئی بغیر دین اړو څه کول د علم دین قران څه کېدې نشي شان نزول پکار نو په یو معنا باندې پکار دی او په بل معنا نه دی پکار په دې معنا پکار دی چې سره په قران خزان کوی کنه د شان نزول سره معلومي دای سبب وی او دای حکم دا سی واقعا شو دای حکم راغی سره پوښ په مسله باندې حکم په دې اثر پکار دی سره په مسله حکم لیکن په بل معنا نه لري پکار بل معنا څه مطلب دا حکم په دغه پورې باندې دا خو د پلان کې کاکا مبارک راغله د يهودي مبارک د نصراني مبارک او د مجوسي مبارک او د منافق مبارک او د زید مبارک او د عمر بس خدای سره تعلق نه زمانه څخه دی په دې معنی ځکه ولې پکار په دې معنا چې دا واقعا داسې وا او دا حکم پکې راغی نو حکم تصدیق خوش صرف خوش په دې اثر او ځکه پکار دی او قران بغیر نه دی ولې په دې اثر چې حکم په د پورې باندې او د دین اخوادي په مزن دا خبره غلط ده شافعي ویل مخکې وعامه المفسرون يربطون كل آية إلى آية المخاصمة وآية الأحكام بقصة ويزون في القصة والمولى والمحقق قصد أسليب بالقرآن تهذيب النفوس البشرية والدمع إلى قائل الباطلة ونفي الأعمال الفاصلة أصل القرآن مقصد إذا خلقوا نفسنا پاک غلط عقیدی ختم اعمال غلط ختم په خلقو کې خي عقیدو په ناکار عقیدی وي نو آیاتونه مخاصمه راځي په یوجانو کې دا مسله وا په نسواراو کې دا وا په مشرکانو کې دا وا په منافقانو کې دا وا په منافقانو کې دا وا نو دغه شانتي چې چرته راځي نو دغه شانتي وایي چې د دې لپاره دا پکار دا موږ پلان کیږي لپاره خو بس الګه عقیدی خراب وي دا اصلاح او اعمال د خلق خرابو نو احکام راغلو مظالم چلے دل آیات نو احکام راغلو بیا خلق نه بیدار دل بدو توجه نه کوي الله نعمتونو ته دا الله عذابونو ته توجه نه و نو الله پاک احکام د بیان په قرآن کې لازمي کړیو داسې احسانات تاسو ته مو پیدا دا عذابونه ورکړو دان ورکړو دا یاداش قبر نو سزادي دا خلق پیدا ول د دې لپاره تا وما تکلفوا لو تدبر الا كم خصوصي قصې خلق نه خلق الى څه دی وایي مګر په بعض آیاتونو کې په دې آیت کې ورته توجه شي خصوصي حال دای په ځای مسله ورسته بیا په دې باندې بحث کوي او مشرکانو کې څو پلان کې دا په پیروز بحث کوو کنه مشرکان دا کول یهود دا کول نصارا دا کول عیسایان دا کول دا نه ورسته بیا نه کوي وبالجمله سؤال سمسم لن ده خبردار اذا قرات القران فلا تحسب ان المخاصمه كان دا جګړې د قران د چا سره ها دا يهود سره نصارا ولا سره مو سره استقامت نشته د مورته نه سره نشته دا چرته د منافقان وایي ته ها منافقان سره بحث نه دا شرط ونه وي فلا تحسب ان المخاصمه كان مع فرض بل الواقع انه من بلاء كان في وسط هر مصیبت چې ګذشت زمانه کې الا موجود اليوم من سبب المؤمنين مشكور في الحديث لا تتبعون سنن
لازما بتاسو د گذشتو سره په دې روانه غي او صحابه ته ټول د ټول مرادي سوارا یو رسوب دي مجوسیان په اړه روایت کی پما مقصود وی بیان یاد دی د خاصه په دې لحاظ سره دا ډوټ کی هغه مخ کی جام وی دي ګره دا ټول یو سوارا ته په دې کې کی په سوارا سره ته ته منافقان وره منافقان د قسم زمانه کې و ان شئتا ان ترى قلوب المنافقين ان طريق الى چې صدر مملکت ګورا وزیر اعظم ګورا وزیر اعلی ګورا او د مجلس توسط حتی مصاحبین ته وو صدر صاحب سوي وزیر اعظم صاحب سوي بس چې هغه سوي هغه خاطر استم ګورا وان شئتا ان تراهم من الذين فضلت المشورات وذل مصاحبين يرجعون ما رزقهم على من شاء دا سیب چې څخه خیر د الله او رسول احکام باندې دا خبر راځي بدار د سنوي نه وي دا فرق عند الانصاف بين من سمع كلام د پیغمبر خدا خبره په خپل ووري مخالفت دي یا بالواسطه وبين من